الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم كتاب أنزلناه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد عزت مندو استاسو پوڑانے ماذا اللہ دا کلام دا قرآن مجید دا سورہ ابراہیم یو آیت تلاوت کرو. اللہ تعالی دا کائنات پیدا کری دی دا یو مقصد دا پارا پیدا کری دی او دا هغه مقصد چې د دې کائناتو د پیدا کېدو کم دی نو هغه قرآن پاک کې الله په خپله ویلي دي چې ما دا کائنات ابس نه دي پیدا کړی، د دې یو مقصد دی. نو د هغه مقصد د حصول لپاره الله تعالی د کائنات کې انسانانو ته پیریانو ته پیغمبران را لیږلي دي چې د دوی رهنمایي وکړي او دوی د هغه مقصد د پاره تیار کی چې د کم مقصد د پاره دوی پیدا کړي او هغه مقصد حاصلولو د پاره چې کم انبیا سلسله شروع شوې وه نو هغه په آخري نبی خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې ختمه شوه او د هغه نه پس د بل نبی د راتلو امکانات نشته، هغه ختم شوي. هغه باندې چې کوم کتاب نازل شوی قرآن مجید نو د هغې نه پس بل کتاب راتلو والا نشته، هغه اخرنی کتاب دی. اوس په هغه اخرنی کتاب کې الله تعالی د هغه نبی په ذریعې سره مونږ ته د هغې مقصد ښولی دی چې هغه مقصد به مونږ څنګه حاصلو، چې د کم مقصد دپاره الله دا خلک پیدا کړي. د نورو انبیاو په ذریعې سره هغه مقصد د هغوی امتونو ته پیش کړی او د دې امت دپاره هغه مقصد په قرآن مجید کې الله تعالی د نبی علیه السلام په ذریعې سره مونږ ته پیش کړی. کوم آیت چې ما تلاوت کړی دی نو دغه مقصد په دې آیت کې مونږ او تاسو ته ښودلی شوی دی. الله فرمایي کتاب انزلناه، دا یو داسې عظیم الشان کتاب دی چې مونږ نازل کړی دی دا ستا په طرف باندې لتخرج الناس من الظلمات الى النور دپاره دی چې راوباسې ته خلک د کفر او د شرک د تیارونه د بیدینې د بدعت او د رسوماتو د تیارونه الى النور د دین رڼاګانو ته، د ایمان رڼا ته، د توحید رڼا ته، د سنت رڼا ته. باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید، په حکم د رب د دوی طرف د لارې د غالب او ستایلي شوي بادشاه طرف ته. نو د دغې مقصد دپاره الله تعالی چې کم انبیا را لیږلي نو هغه ټول انبیا یعنی هر امت ته الله یو نبی را لیږلی و. لکه قرآن کې الله وایي ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، او یقینا چې را لیږلي مونږ په هر یو امت کې یو رسول د دې غرض دپاره چې د یو الله عبادت او بندګي وکړي او د طاغوت د بندګۍ نه ځان وساتئ. د طاغوت د بندګۍ نه د بچ کېدو دپاره او د منې کولو دپاره الله تعالی انبیا را لیږلي دي هر امت ته او هر قوم ته، او زمونږ نبي د دغه مقصد دپاره هغه را لیږلی شوي و. او بیا دا کتاب چې الله را لیږلی دی نو دا یو داسې عظیم الشان کتاب دی چې کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. په سوره سواد کې الله فرمایي چې دا یو داسې عظیم الشان کتاب دی چې موږ ستا طرف نه نازل کړی دی چې دا مبارک دی، برکت اچولی شوی دی په دې کتاب کې د پاره د دې چې دوی د دې کتاب په آیاتونو باندې غور او فکر وکړي او د عقل خاوندان د دې نه چې دی نو څه والي د دې نه نصیحت واخلي.
او بیا د دې قرآن پاک د دې کتاب الله تعالی مونږ ته بل یو صفت هم بیانوي چې ان هذا القرآن یهدي للتي هي اقوم، یقینا چې دا قرآن هغه لار ښیي چې هغه د ټولو نه مضبوطه لار وي. نو اوس دغه مضبوطه لار چې کوم دی نو دا مونږ ته دا قرآن ښیي. نو دا قرآن چې مونږ راوالو دا مونږ زده کړو نو د دې قرآن نه به مونږ ته دغه لاره معلومه شي. اوس د افسوس خبره دا ده چې په خلکو کې خبره مشهوره ده چې یاره قرآن په سمج کې په پوهه کې نه راتلو والا یو کتاب دی او دا داسې کتاب دی چې په دې څوک نه پوهېږي او د دې لپاره به دومره علمونه زده کړي او دا به کې او هغه به کې. نو دا مونږ خلک یې د دې کتاب نه د زده کولو نه لرې ساتلو لپاره مختلف بهانې جوړې کړي دي. حالانکه په دې خپل کتاب کې الله په خپله فرمایي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، مونږ د قرآن د ذکر دپاره د نصیحت اخیستو دپاره ډېر آسان کړی دی، خو داسې څوک شته چې د دې نه نصیحت واخلي. نو دا زمونږ دپاره چې د دې کتاب د دې ډېر زیات فضایل بیان شوي دي، خو د وخت د کمي په وجه سره هغه ټول نه بیانیږي. نو اوس قرآن د انسانانو د هدایت دپاره نازل شوي دي او انسانانو د پیدا کېدو مقصد څه دی؟ الله دا مقصد د انسانان د څه مقصد دپاره پیدا شوي دي. نو الله وی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما دا انسان او پیرې چې دی نو دا د خپل عبادت دپاره پیدا کړي دي. نو اوس په دا عبادت انسانان کوي څنګه؟ الله خو د دې دپاره دوی پیدا کړي دي. نو عبادت به څنګه کوي؟ ټول قومونه او خلک چې دی نو هغه لګیا دي په څه نه څه شکل کې عبادت کوي د الله، خو دا عبادت به کوو مونږ څنګه؟ هغه عبادت چې د کومې زمونږ نه مطالبه کېږي. نو په خپل کتاب کې الله مونږ ته په خپله فرمایي وعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا، د دې الله تعالی عبادت او بندگی کوئ خو په داسې صورت او په داسې حالت کې چې ګورې د ده سره به هېڅ یو څیز نه شریکوئ. څرنګه چې فیاض بایو وي څوک چې کوم دی نو د اس ناله او څوک د غویي ښکره او څوک د توره چیړه او څوک چې کوم دی نو چپل دی د ګاډي لاندې ځوړندې کړي چې زما ګاډی به د اکسیډنټ نه بچ کړي او څوک څه او څوک څه سپیلني او نظرپاڼې مختلف څیزونه. نو د انسان او زمونږ او د ستاسو عبادتونه هغه نظریات او عقاید چې کوم دی نو د اس ناله او د غویي ښکر او څپیا کې له راورسېده مسلمان دې حد ته راکوش نو دا مسلمان به په دنیا کې کامیابي غواړي او دی به د الله نه یعنی جنت غواړي. نو مسلمان دې حد ته راکو شوی دی. نو اوس یعنی دا بله لخته چې کوم دی نو هغه انسان څه دی؟ انسان ته د الله تعالی سره نور مخلوقات چې کوم دی نو دا د شریک کړي دي لګیا دي. الله خو مطالبه دا کوي چې زما عبادت وکړه او ما سره څوک مه شریکوه او دې د الله سره نور خلک شریکوي او د هغې وضاحت مونږ ته په سوره یوسف کې الله تعالی په خپله فرمایي چې وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، د دې خلکو اکثریت چې کوم دی نو په الله باندې خو ایمان راوړي خو داسې ایمان یې راوړي چې د الله سره نور خلک هم شریکوي. کلمه خو وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، خو د هغې باوجود د الله سره نور مخلوقات هغه څه کوي؟ هغه شریکوي. نو اوس شرک څه شی دی؟ دا شریکوي چې څنګه نو دا او دا د شرک قسمونه څه دي؟ نو ګوره د شرک مختلف قسمونه دي. څوک به د الله سره په ذات کې خلک شریکوي، څوک ورسره په صفاتو کې شریکوي، څوک ورسره په حقوقو کې او په اختیاراتو کې او په عباداتو کې شریک کوي. نو دا د ذات شرک خو مونږ او تاسو ټولو خلکو ته معلوم دی چې لکه هندو شو یا داسې نور شو چې ښکاره بت ته سجده کوي او یا چې کوم دی نو د الله نه سوا د نورو الهانو نظریې ده. نو یو خو دغه هغې هر چاته پته ده. اوس هغه خلک چې هغه په عباداتو کې او په حقوقو کې او په اختیاراتو کې او په دې څیزونو کې د الله سره خلک شریکوي نو دا زمونږ او د ستاسو نه دي. مسلمانان ځان ته وایي، زمونږ او د ستاسو د ډلې نه دي. خو مصیبت دا دی او د خفګان خبره دا ده چې هغوی په دې خبره باندې پوه نه دي. د هغوی دا خیال دی چې مونږ نیک عمل کوو، نیک کار کوو، حالانکې هغوی د الله سره څه کوي؟ هغه شرک کوي. یعنی اوس عبادت دعا دا د الله تعالی نه چې کوم دی نو غوښتل پکار دي، دا یو عبادت دی دعا. اوس په دعا کې او په عباداتو کې مختلف شرکیات خلکو شروع کړي دي. نو اوس قرآن کې مونږ ته الله پاک څه وایي په سوره مومن کې وقال ربکم ادعوني استجب لکم، ستاسو رب وایي چې ما نه وغواړئ نو زه به ستاسو دعاګانې قبولې کړم. او دلته خلکو الله پرېښي دی او نورو خلکو پسې شوي دي. څوک بابا صاحب او څوک کاکا صاحب او څوک چې کوم دی نو یو او څوک بل او لګیا دي او د هغوی نه چې کوم دی نو امدادونه غواړي. نو خلک د من دون الله نه غواړي او الله تعالی وایي زما نه غواړئ. نو من دون الله چې کوم دی نو د الله نه سوا چې دا څومره ټول دي خلک نو دا ټول من دون الله دي.
هغه د میږي نه وایه تر د جبریل علیه السلام پورې چې دا څومره دي نو دا ټول مخلوق دی دا ټول من دون الله دي نو د الله نه د کېدو او د من دون الله نه د مخلوق نه د نه کېدو یقین چې زمونږ او ستاسو راشي نو موږ به هلې کامیابېږو که نه نو اوس هم دغه من دون الله پاک سوی والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون هغه خلک چې تاسو ورته اوازونه کوئ د دې الله نه سیوا نو دوی طاقت نه لري د ستاسو د امداد کولو بلکې د خپل ځان سره هم امداد نشي کولی نو د ځان سره چې امداد نشي کولی نو د ستاسو سره به څه امداد وکړي او مونږ خلکه د هغې نه لګیو چې کوم دی نو امدادونه غواړو دغه رنګ چې کوم دی نو دا امداد کول دا د الله خاصه ده الله به د انسان سره امداد کوي یو انسان د بل انسان سره ما فوق الاسباب هېڅ نشي کولی قرآن کې پخپله الله وایي وما النصر الا من عند الله دا امداد خو د الله د طرف نه دی بل څوک تا سره نشي کولی او همدغه خبره مونږ په سوره فاتحه کې په مونځ کې هر وخت کوو چې ایاک نعبد و ایاک نستعین ای الله خاص تا عبادت کوو خاص تا نه امداد غواړو او بیا هم الله پرېښی دی او د من دون الله نه او دغه رنګ چې کوم دی نو د دې نورو خلکو نه لګیو او د هغوی نه امدادونه غواړو دغه رنګ که د علم غیب مسله راشي چې الله پاک په غیبو باندې پوهیږي د هغه نه سوا نور هېڅ څوک په غیبو باندې نه پوهیږي دا خاصه ده یو الله ده نو خلکه چې کوم دی نو د الله نه سوا نورو خلکو هم د غیب هغه چې دی نو لګیا دي او هغه مني چې یاره شته دی نورو ته هم پته شته او قرآن کې پخپله الله پاک وایي قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله ای نبي ته دې ته ووایه چې په اسمانونو کې او په ځمکه کې د الله نه سوا بل هېڅ څوک په غیب باندې نه پوهیږي د غیب څومره خبرونه او څومره معلومات چې دي نو دا ټول یو الله ته دي بل چاته نشته دی او دغه رنګ په سوره انعام کې الله وایي قل لا اقول لکم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ای نبي ته دوی ته اعلان وکړه چې زه تاسو ته دا نه ویم چې ما سره د الله خزانې دي او نه زه تاسو ته دا ویم چې زه په غیبو باندې پوهېږم او دغه رنګ په سوره اعراف کې الله فرمایي چې ای نبي ته دې ته ووایه چې ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسني السوء که چېرې ما ته د غیبو معلومات وي نو ما به د ځان دپاره ډېر خیر جمع کړی او ما ته به څه تکلیف نه رسېدلی او مونږ تاسو ته پته چې په طایف کې ورته څومره تکلیف رسېدلی شیب ابي طالب ته چې هجرت کړی نو څومره تکلیفات ورته میلو شوي نو دا که چېرې په غیبو باندې هغه پوهې وي په جنګ احد کې نبي علیه السلام ته څومره تکلیف میلو شوي نو داسې په مختلفو مقاماتو کې نو په غیبو باندې نه پوهېدو نو ځکه چې کوم دی نو هغه ته دا تکلیفات رسېدلي وو که نه نن سبا زمونږ نو چې هغه پیغمبر چې هغه افضل الانبیا دی افضل البشر دی هغه په غیبو نه پوهېږي او د نن سبا دور به چې کوم دی نو یو پیر او یو مولا او یا ولی الله به ورته ووایو هغه به راپاسي او هغه به په غیبو باندې پوهېږي هغه ته به پته وي چې زما مرید ته دا تکلیف دی او زما مرید ته دا تکلیف دی نو دغه رنګ چې کوم دی نو یعنې کومه خبره به د دې خلکو چې کوم دی نو هغه مونږ کوو د نفع او د نقصان اختیارمند دا یو الله دی بل څوک نشته قرآن کې پخپله الله پاک وایي وان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله څنګه چې فیاض به یې ووې چې که چېرې الله تا ته څه تکلیف در رسول وغواړي نو د هغې لرې کوونکي د دې الله نه سوا بل هېڅ څوک نشته دی او که الله درته څه فایده څه خیر در رسول غواړي نو هغه خیر څوک واپس کولی نشي ستانه نه تعویزګر او نه کوټګر او نه بابا او نه کاکا او نه پیر او نه مورید هېڅوک یې درنه نشي واپس کولی که الله درته څه خیر در رسول غواړي او دغه رنګ چې کوم دی نو یعنی دا نور خلکه خو پرېږده د نبي علیه السلام په قرآن پاک کې الله پاک وایي ته پخپله اعلان وکړه چې د ستا نه د دې خلکو د نفع او د نقصان نه د اختیار دا خبره چې کوم دی نو دا عقیده ختمه شي چې هسې نه د ستا په باره کې څوک دا عقیده ونه لري چې کینې نبي علیه السلام د نفع او د نقصان مالک دی نو قل ای نبي ته اعلان وکړه لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله چې زه ته دا اعلان وکړه چې زه د خپل ځان دپاره نه د نفع اختیار منیم او نه د نقصان اختیار منیم مګر کیږي هغه څه چې الله غواړي نو چې نبي علیه السلام پخپله الله د هغه په خولې دا اعلان کوي چې د نفع او د نقصان اختیارمن بل څوک نشته دی یو الله دی نو د هغه نه علاوه بل داسې څوک په کائناتو کې شته چې هغه سره به د نفع او د نقصان اختیار شي د الله نه سوا او دغه رنګ نبي علیه السلام پخپله وایي قل نبي ته ورته ووایه اني بېشکه زه لا املک لکم ضرا ولا رشدا یوازې دا نه چې د ځان دپاره نه لرم تاسو لرم نه لرم نه د ستاسو دپاره د ضرر د نقصان او یا د فایدې اختیار نه لرم د ځان دپاره هم نه لرم او د ستاسو دپاره هم نه لرم د دواړو نفي چې کوم دی نو قرآن کړې ده
او دغه رنګ د نبی علیه السلام نه علاوه چې نور کم خلک دي نو هغه به څه دا اختیار ولري. بیا که راشو مونږ نو ورته وګورئ نو چې بیا په ژوندون یې خو لا پرېږدي چې مړه شي او قبرونو ته لاړ شي نو د هغې نه پس د هغوی نه بیا تمې کېږي چې دیم د اختیارمند دی او دیم چې کوم دی نو څه کولی شي. حالانکې دغه خلک چې په دې کم په دې قبرونو کې دي یا دا کم چې دی نو مړه شوي دي نو دا مړه دي، دا ژوندي نه دي. قرآن مونږ ته ښیي والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. هغه خلک چې دا خلک د الله نه سوا بلی را مدد شوته وی اوازونه ورته کوي نو دوی څه څیز پیدا کولی نه شي بلکې دوی پخپله الله تعالی پیدا کړي، دا پخپله د الله مخلوق دی. اموات دا مړه دي غیر احیاء دا ژوندي نه دي وما یشعرون ایان یبعثون. دوی ته دا پته هم نه لګي چې مونږ به د دې قبرونو نه کله دوباره راپورته کیږو. او مونږ خلک وو بابا مشکل کشا دی، بس بابا په هر څه باندې پوهی دی. او الله پاک په قرآن کې مونږ ته وایي اموات دا مړه دي غیر احیاء ګورې ژوندي نه دي. او دغه رنګ په خپله په دې خپل کتاب کې الله تعالی په سوره احقاف کې مونږ ته وایي ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. دا هغه کس نه بل زیات ګمراه څوک کیدی شي چې د الله نه سیوا بل چاته را مدد شوی او داسې کس ته را مدد شوی چې د ده تر د قیامت ورځې پورې استجابت نشي کولی. د خبره چې کم دی نو هغه نشي منلی چې دې ته کوم سوال کوي نو د هغې استجابت تر د قیامت د ورځې پورې نشي کولی. ولې نشي کولی؟ وهم عن دعائهم غافلون چې دا دې ورته کومې چغې وایي نو هغه د دې نه ناخبره دی، هغه ته پته نه لګي چې ما ته دې څه وایي. مونږ وو بابا مشکل کشا دی په هر څه پیږي. قرآن یو څه وایي زمونږ خلک بل څه وایي. هغه خلک چې هغه د ایمان او د اسلام دعوه کوي د افسوس مقام دغه دی. دا د هندو عقیده کوي نو هندو خو هسې مونږ مسلمان نه ګڼو، خو هغه خلک چې هغه د ایمان دعوه کوي نو هغې په دغه کې. او بیا د دې نه علاوه چې کم دی نو بیا د نبي علیه السلام په باره کې عقیده او د نورو په باره کې چې هغه چې کم دی نو یعنې ژوندي دي او هغوی خلکه لاړ شي او درود ورته وایي او سلام پرې کوي او پلان کې او ډینګرې. قرآن کې الله تعالی مونږ ته د هغې په باره کې هم وایي چې دا مړه دي نو دا تمام خلک چې کم دی نو هغه څه دي هغه مړه دي. قرآن کې مونږ ته الله پاک وایي ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامة تبعثون. د دې زندګۍ نه پس به تاسو مرئ بیا په ورځ د قیامت باندې ژوندي کیږئ. په دې کې استثنا د هیچا دپاره نشته دی. او د نبي علیه السلام دپاره په دې خپل قرآن کې الله په خپله ویلي دي انک میت و انهم میتون. بېشکه تاله به مرګ راځي او دا خلک به هم چې کوم دی نو مړه کیږي. دې کې هم څوک پاتې کېدو والا نشته دی، همیشه پاتې کېدو والا ذات یو د الله دی، بل څوک نشته دی. او همدغه رنګ په سوره رحمان کې هم الله وایي کل من علیها فان. د دې مخ په ځمکه باندې چې دا څومره زنده سر دي دا ټول به چې کوم دی نو فنا کېدونکي دي. کل شیء هالک الا وجهه. هر یو شیز هلاکېدونکي دی، فنا کېدونکي دی سوا د الله د ذات نه. نو یعنی د مرګ نه خلاصېدو والا هېڅوک نشته دی. په هر چا باندې مرګ راځي به. او دغه رنګ انبیام چې د دنیا ته راغلي دي نو هغوی هم له مرګ راغلی دی. د یو نبي وفات شوی دی، د هغه نه پس بل راغلی دی، بل راغلی دی، بل راغلی دی. په هغه سلسله کې د ټولو نه اخري کې زمونږ نبي هم راغلی دی. هغه هم چې الله کله نیټه پوره کړه هغه هم وفات راغی، وفات شو. د هغه نه پس صحابه کرامو په هغې باندې اجماع وشول. هغه هم یو لویه اوږده خبره د هغه په دې ټیم کې وخت نشته چې زه بیان کړم. نو خو مطلب دا دی چې یعنی دا څومره خلک چې دي نو چې دا من دون الله نو ته خلک اوازونه کوي او غواړي تېنه نو داسې دي، دا څه کولی نشي. بلکې کم سړی چې وفات شو مړ شو نو هغه زمونږ او ستاسو د دعا محتاجه شو. نو د مختلفو څیزونو دغه رنګ بیا مونږ تعویضونه راوالو نو څوک به چې کم دی نو ساختونه او تعویضونه دا ټول من دون الله دي که نه. د میږي نه والی تر د جبریل علیه السلامه پورې، د میږي نه والی تر د جبریل علیه السلامه کې تعویض شامل نه شو، نظر پکې شامل نه شو، د اسنال او د غویي ښکر پکې شامل نه شو. توره چیرلۍ او تور دغه چې ما په کور کې را ځوړند کړی دی او تور تار مې په لاس باندې کړی دی او په غاړه کې مې ځوړند کړی چې دا به ما د نظره بچ کړي او دا به ما سره دا کوي او هغه به کوي نو دا پکې شامل نه شو. نو او د تعویض په باره کې خصوصا د نبي علیه السلام حدیث دی من تعلق تمیمة فقد اشرک. هر چا چې تعویض ځوړند کړ نو د شرک وکړ. مسند احمد کې راغلی دا حدیث من تعلق شیئا وکل الیه. یو حدیث کې راځي چې سیس په غاړه کې دی ته په حواله شو د الله خپل رب ونه ګڼه، د هغې نه چې کوم دی نو استعانت وغوښته.
او الله دې مونږ او تاسو لره په قرآن باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې چې څنګه مونږ ته الله ویلې چې دا ذریعه هدایت دی نو چې مونږ د دې نه هدایت واخلو په خپله مو او نورو خلکو ته دا ورسوو نو دا به زمونږ د دواړو جهانو د کامیابۍ ذریعه وګرځي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.